أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. د همراو لسد د غزا ذکر روان و او په دغه لړ کې حضرت مرزا بشیر احمد صاحب د احد د غزا نه په واپسۍ بیا د مدینې او د همراو لسد د حالاتو ذکر کړی دی. او د تاریخ د مختلفو کتابونو نه چې سره اخیستی دي حضور فرمایي چې زه به هغه بیان کړم. هغوی لیکي چې دغه شپه یعنی د احد د جنګ نه د واپسۍ نه پس ته چې کومه شپه وه دا سخته د ویرې شپه وه، ځکه چې باوجود له دې چې په ظاهره د قریشو لښکر د مکې طرف ته روان شوي وو او خو اندېښنه دا وه چې د هغوی دا کار چېرته د مسلمانانو د بېغمه کولو په نیت نه وي، اوس نه چې هغوی ناڅاپه راواپس شو په مدینې حمله ونه کړي. نو ځکه په هغه شپه په مدینې کې د پیرې تنظیم شوی و او په خاص طور د رسول کریم په کور ټوله شپه صحابه او پیره ورکړې وه او چې سحر شو نو دا معلومه شوه چې دا اندېښنه صرف خیالي نه وه، ځکه چې د سحر د لمونځ نه مخکې رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته دا خبر را رسېدلی و چې د قریشو لښکر د مدینې نه په 100 میله په فاصله ایسار شوی دی او د قریشو په مشرانو کې په دغه خبره باز جاری دی چې د دغه فتح نه فایده ولې پورته نه کړی شي او په مدینې حمله ولې ونه کړی شي. او ځینې د قریشو خلکو یو بل پیغور ورکولو چې نه تاسو محمد صلی الله علیه وسلم ووژل او نه دغې مسلمانانې ښځې وینځې کې خپلې او نه دغې په مال تاسو قبضه وکړه، بلکې تاسو چې په هغوی غالب شوئ او تاسو دا موقع میلاوه شوه چې هغوی بیخي ختم کړي نو تاسو هغوی همداسې پرېښود او راواپس شوئ دې لپاره چې هغوی بیا ضرور نیسي. نو اوس موقع ده واپس شي په مدینې باندې حمله وکړي، مسلمانان له ویښه ختم کړي. او د دې په مقابله کې ځینې نور وو چې هغوی دا وی چې تاسو ته یوه فتح ترلاسه شوه دا غنیمت وګڼئ او واپس شئ، هسې نه چې دا شهرت هم وبایلئ او دا فتح ستاسو د شکست په صورت کې بدلی شي، ځکه چې که تاسو اوس واپس شوئ په مدینې حمله وکړه نو یقینا مسلمانان په پوره قوت تاسو سره جنګېږي او کم خلک چې په احد کې نو شامل شوي هغوی به میدان ته راوځي. خو بیا آخر چې کم د جوش نه ډک خلک وو د هغې رای غالبه شوه او قریش تیار شو د مدینې طرف ته راواپس کېدو لپاره. رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د دغه واقعاتو نه خبر شو نو هغوی فوراً اعلان وفرمایلو چې مسلمانان دې تیار شي، خو ورسره دا حکم هم ورکړی و. حضور فرمایي چې دا ما مخکې بیان کړی دي خو څو نورې زیاتې خبرې دي نو ځکه دا بیانوم یو ځل بیا. هغوی فرمایلي و چې سوای د هغو خلکو نه چې په احد کې شامل وو بلې څوک به موږ سره نه راوځي. نو د احد مجاهدین چې پکې اکثر ژوبل وو هغوی خپل زخمونه وتړل او د خپل آقا سره را روان شو. دا لیکل شوي دي چې په دغه موقع مسلمانان په داسې خوشحاله او په جوش راوتي وو
لکه چې یو فاتح لښکر وي چې د فتح نه پس د دشمن په تعقب کې راوځي. د 8 میلو فاصله پوره کولو نه پس هغوی امرالاسد ته ورسېده چېرته چې د 2 مسلمانانو مړي په میدان کې هغوی ته میلاو شو او په تحقیقاتو معلومه شو چې دا هغه 2 جاسوسان وو چې رسول کریم د قریشو پسې روان کړي وو او قریش لګي شوي هغوی بیا وژلي وو. نو رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د دغه شهیدانو لپاره یو قبر وی چې د کنستې شي او په هغې کې هغې یو ځای ښخ کړ او چونکې ماښام شوی و نو ځکه هغوی حکم ورکړو چې همدلته دی ایثار کړی شي لښکر. او هغوی فرمیل چې په میدان کې د په مختلفو ځایونو کې دی اور بل کړی شي. نو بیا لږ څه ساعت کې د عمرالاسد په میدان کې 1500 ځایونو کې اورونه لګولې شوي وو او هر چا به چې ورته کته چا به چې ورته کته نو د هغه په زړه باندې روب جوړېده. او غالبا په دغه موقع د خزاعه قبیلې یو مشرک رئیس چې نوم یې معبد و هغه د رسول کریم په خدمت کې حاضر شو. د هغې سره د احد د مقتولانو باره کې د همدردۍ اظهار وکړو. بیا په خپله لاره روان شو. بله ورځ چې هغه روحه مقام ته ورسېدو نو هغه ولیدل ته چې د قریشو یو لښکر هلته ایثار دی او د مدینې طرف ته د واپس تلو تیاری روانې دي. نو معبد فوراً ابو سفیان له ورغلو ورته وویل چې دا ته څه کوې لګې قسم په خدای ما خو اوس د عمرالاسد په مقام د محمد صلی الله علیه و آله وسلم لښکر لیدلی دی. هغه داسې باروبل لښکر دی چې ما مخکې چېرته نه و لیدلی او احد کې چې کوم هغوی ته زیان رسېدلی و د هغې باندې هغې پیمانه دومره دي او دومره جوش لري چې تاسو چې څنګه وګورئ نو وبه هم سوځئ. د ابو سفیان د هغه په ملګرو د معبد د دغه خبرو داسې روب جوړ شو چې هغوی د مدینې طرف ته د واپس کېدو اراده پرېښوده او فوراً د مکې طرف ته روان شو. رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم چې خبر شو چې د قریشو لښکر داسې وتښتېدو نو هغوی د خدای شکر وکړو او هغوی دا وفرمیل چې دا د خدای پاک روب دی چې هغه د کافرانو په زړونو مسلط کړی دی. حضور فرمایي چې دې تفصیل ما مخکې بیان کړی دی. دا د هغې خلاصه وه او د هغې نه پس رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم په عمرالاسد کې 2-3 ورځې نور ایثار وو. او د 15 ورځو د غیر حاضرۍ نه پس ته هغوی مدینې ته واپس تشریف راوړو. په دغه مهم کې د قریشو 2 سپاهیان چې پکې یو غدار و او بل جاسوس و هغه د مسلمانانو په لاس قید شوي وو چونکې د جنگ د قوانینو د لاندې د هغې سزا قتل وه نو ځکه د رسول کریم په حکم باندې هغوی ووژلی شو. دې کې یو د مکې مشهور شاعر ابوذا و چې د بدر په جنگ کې د مسلمانانو په لاس قید شوی و او بیا چې هغه معافي غوښتې وه او دا لوز یې کړی و چې بیا به چیرې هغه د مسلمانانو خلاف جنگ له نه روځي او رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم بیا په دې هغه د فدیې نه بغیر پرېښی و خو هغه بیا غداري کړې وه او د مسلمانانو خلاف جنگ کې شامل شوی و او صرف دا نه چې په خپله شامل شوی و بلکې هغه په خپل اشتعال انګیزه شعرونو نور هم راپارول د جنگ لپاره چونکې داسې تن غداري د مسلمانانو لپاره سخته نقصاندې کېدی شوه نو ځکه چې کله هغه یو ځل بیا د مسلمانانو په لاس ورغلو قید شو نو رسول کریم د هغه د وژلو حکم ورکړی و. ابوذا مخکې هم د بیا یو ځل بیا د مخکې په شان د دا وغوښته چې په زباني معافی د رهایي ترلاسه کړي خو رسول کریم دا ورته وفرمیل او انکار یې وکړو چې لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتین یعنې د یو سوړي نه مؤمن 2 ځله نشي چیچلی کېدی. او دا بل تن چې کوم بل قیدي و هغه معاویه بن مغیره و. دا تن د حضرت عثمان بن عفان خپلوانو کې شامل و خو د اسلام سخت دشمن و. د احد د جنگ نه پس
هغه پټ پټ د مدینې خوشه کې به ګرځېدو، خو مسلمانانو خو صحابه هغه لیدلی وو او راونیولو د رسول کریم په خدمت کې حاضر کو. رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د حضرت عثمان په سفارش باندې هغه نه دا لوز واخیستو چې به د 3 ورځو کې دننه هلته لاړ شي او که داسې ونه شو نو هغه به د جاسوسۍ په سزا کې به ووژلی شي. یعنې مخکې هغه له انتباه ورکړی شوی چې په 3 ورځو کې لاړ شي ته جاسوسي کې لګیا او د دې سزا قتل ده. که ته لاړ شي نو ټیک به یې ګڼې بیا نه. نو معاویه دا لوز کړی چې زه به 3 ورځو کې لاړ شم، خو چې کله دا موده تېره شوه نو بیا هم هغه لیدلی شوی چې هلته پټ په پټه ګرځېدو نو په دې هغه ووژلی شو. تاریخ کې دا نه دی لیکلی شوي چې د هغه نیت څه و، خو دغه شان د مدینې کې پټ په پټه اوسېدل او باوجود له د انتباه نه هلته او د چې کوم میاد کومه موده چې ټاکله شوې وه هغې نه پس هم د هغې هلته ایسارېدل دا ظاهري چې هغه څه په خطرناکه اراده هلته ایسار و او هېڅ دې کې به حیرانتیا نه وي چې هغه د احد په میدان کې د رسول کریم په بچ کېدو باندې غصه و او په مدینې کې د رسول کریم خلاف څه بده اراده راغلی و او په د یهودیانو یا د مدینې د منافقینو په سازش هغه څه پټ وار کول غوښتو، خو خدای پاک حفاظت وفرمایلو د هغه تجویز کارګر نه شو. د احد د جنگ د انجام باره کې ډېر اوږد بحثونه شوي دي. ځینې سیرت نګاران د احد جنگ کې دا ګڼي چې شکست شوی و او ځینې د مسلمانانو شکست او ځینې داسې دي چې هغوی په دغه جنگ ته فتح ویلو نه عموما ډډه کوي او د دې ترمنځ څه رایه لرل غواړي. خو ځینې داسې هم دي چې د یو شکست نه پس په عمومي طور دا فتح ګڼي او حقیقت دا دی چې که د هغه وخت چې کوم د جنگ اصولونه وو رواجونه وو که هغې ته وکتې شي نو د هغې مطابق دا نشي ویلی کېدی چې مسلمانانو ته د احد په میدان کې شکست ملو شوی، ځکه چې څنګه شکست یا د کافرانو فتح بیا څنګه وه، ځکه چې مسلمانان خو په میدان کې هغه وخت هم موجود چې کله ابو سفیان نارې لګولې او خپل لښکر پرېښی وو د خپل لښکر راغونډ کړی وو د احد میدان هغوی پرېښود د مکې طرف ته روان شوي وو او هغه هلته دا ناره هم لګولې وه بې بنیاده چې که د ورځ د بدر د ورځ بدل ده یعنې بدله ده. حالانکې دا صرف ناره وه د هغه، ځکه چې د بدر بدل دا څنګه کېدی شو. په بدر کې خو د کافرانو د سپهسالار سره لوی لوی سرداران وژلي شوي وو د کافرانو او په بدر کې د هغې 80 کسان بندیوان شوي وو او په بدر کې ډېر مال مسلمانانو ته ترلاسه شوی وو او بدر کې چې کوم مسلمانان چې فاتح وو هغوی د روایت مطابق تر 3 ورځو پورې هلته ایسار وو او د کافرانو لښکر د هلته نه تښتېدلی وو. نو په دغو خبرو کې یوه خبره کافرانو ته نه وه نصیب شوې، نو دا څنګه بدل کېدی شو د بدر. نو ځکه د احد په ورځ هم مسلمانانو ته شکست بیخي نه و شوی او په وړومبۍ مرحله کې یوه واضحه فتح ترلاسه شوې وه، خو بیا په بله مرحله کې مسلمانانو ته سخت جاني نقصان سره هغوی مخ شوي وو. خو انجام بیا دا و چې مسلمانان د احد په میدان کې قایم موجود وو او کافران د مکې چې کم کافران وو د هغې مکمله فتح د غیب په تایید چې کوم د هغوی ناکامه شوي وو، یعنې خدای پاک په خپل زبردست طاقت هغوی محرومه کړي وو او باوجود له دې چې د یوې وقتي غلبې نه پس هغوی مسلمانانو ته او باوجود چې له دې چې هغوی ته یو وقتي غلبه ترلاسه شوې وه هغوی مسلمانانو ته نور نقصان رسولو نه محرومه پاتې شوي وو او د هغه وخت د جنګي رواج مطابق هغوی بې مراده د احد د جنګ نه واپس شوي وو او دې نه په بالکل په بله ورځ د غرالاسد طرف ته مسلمانان چې هغوی پسې ورغلي وو دې ته چې وکتې شي نو د احد جنګ یو روښانه او واضحه فتح په صورت کې مخې ته راځي او د احد په میدان کې د هزیمت یو داغ چې کم لګېدلی وو، یو وار چې کم شوی وو، نو هغه هم د مسلمانانو لپاره
د روسي چې کومه زمانه وایي کې ډېر د حکمتونو سبب د جوړ شوی وو. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب بیانوي چې د مستقل نتیجو په لحاظ خو د احد د جنګ هیڅ خاص اهمیت نه لري، خو د بدر په مقابله کې دا جنګ هیڅ حیثیت نه لري، خو په وقتي طور ضرور د دغه جنګ مسلمانانو ته په بعض لحاظ نقصان رسېدلی وو. لومړی خبره خو دا چې دوی 80 کسان په دغه جنګ کې شهیدان شوي وو چې پکې ځینې اکابر صحابه هم وو او د زخمیانو شمېر خو ډېر زیات و. او بله دا چې د مدینې چې کوم یهودیان او منافقان وو چې د بدر په جنګ په نتیجه کې څه مروبه شوي وو هغوی څه نر شو، بلکې عبدالله بن ابی او دغه ملګرو خو په جار ټوکه کوله او پیغورونه یې ورکولې. او دویم دا چې د مکې چې کوم قریش وو هغوی ته ډېر جرأت ترلاسه شوی، هغوی په خپل زړه کې دا ګڼلي وو چې اوس موږ نه صرف دا نه چې د بدر بدل واخیستو بلکې آینده هم چې کله موږ حمله کول غواړو نو مسلمانان به له به شکست ورکولی شو. او بله دا چې عام چې کومې قبیلې وې د عربو هغوی هم د هغه نه پس زیات په جرأت سر پورته کول شروع کړی و. خو باوجود د دغه نقصاناتو نه دا یو بالکل واضح حقیقت دی چې کم نقصان قریش ته د بدر د جنګ د لاسه رسېدلی وو نو د احد جنګ چې کومه فتح و دغې تلافي نشو کولی. او د بدر په جنګ کې د مسلمانانو د بدر په جنګ کې د مکې هغه ټول رئیسان چې حقیقت کې د قریشو د قومي ژوند روح ګڼل کېده هغوی وژل شوي وو. لکه څنګه چې قرآن بیانوي چې د هغه قوم په صحیح معنو کې جر پرې کړی شوی وه او دا هر څه یو د داسې قوم په لاس شوي وو چې د ظاهري سامان په لحاظ د هغې په مقابله کې بیخي حقیر وو او د هغې په مقابله کې بېشکه مسلمانانو ته احد په میدان کې نقصان رسېدلی وو، خو د هغه نقصان په مقابله کې دا بیخي حقیر او عارضي نقصان و چې کوم یعنې په بدر کې قریشو ته رسېدلی وو. او رسول کریم چې د اسلامي سوسایټۍ مرکزي نقطه وو او د قریش د دشمنۍ چې کومې کاروایي وې د هغې اصل نښه هدف هم هغوی وو، هغې د خدای په فضل ژوندي موجود وو. هغې نه علاوه د اکابر صحابه هم سوای د یو دوه نه ټول سلامت وو. او بیا د مسلمانانو دا هزیمت د یو داسې فوج مقابله کې وو چې د هغې نه په شمېر کې ډېر چنده زیات وو او د جنگ سامان هم ورسره ډېر زیات وو. د مسلمانانو لپاره د بدر عظیم الشان فتح په مقابله کې د احد هزیمت یو بالکل معمولي څیز و او دا نقصان هم مسلمانانو لپاره په یو لحاظ ډېر مفید ثابت شو ځکه چې په هغې باندې دا خبره ظاهره شوه چې رسول کریم د منشا او د هدایت خلاف قدم پورته کول هیچېرې هم د هغې لپاره د فلاح او د بهبودۍ سبب نه جوړیږي. او رسول کریم په مدینې کې د ایسارېدو رایه ورکړې وه او د دې په تایید کې خپل یو خوب هم ورغولی و، خو خلکو اصرار دا کړی و چې بهر روځئ. او بیا رسول کریم هغوی د احد په یو دره متعین کړي وو، ډېر تاکید یې فرمایلی و چې څه مو شي دلته نه به نه خوځئ، خو د غنیمت په خیال هغوی هغه ځای پرېښود او راکوز شوي وو. او لکه د عملي کمزورۍ او دا عملي کمزوري د یو محدود طبقې طرف نه ښکاره شوې وه، خو چونکې انساني تمدن د ټول په یو لړۍ کې پیللي ساتي نو ځکه د دغه کمزورۍ په نتیجه کې نقصان ټولو پورته کو، لکه څنګه چې که څه فایده وي نو هغه هم ټول پورته کوي. نو دا یو اصولي خبره ده او ځینې خلکو په کمزورو پوره معاشرې ته نقصان رسي، ځینې وخت همدغه شان د فایده هم پوره معاشره باندې یو ښه اثر قایموي. دا اوس موږ په دنیا کې ګورو چې د جماعت احمدیه په حق کې ډېر خلک دي چې خبرې کوي، نو 100% چې کوم احمدیان دي هغه خو د اعلی معیار نه دي، خو یو څو دي چې اثر ډېر ښه دی، د هغې په وجه باقي چې کوم دي هغه هم خلک ښه ګڼي. او د احد د هزیمت په یو لحاظ سره د تکلیف سبب و، نو بل طرف ته دې نه د مسلمانانو لپاره یو فایدهمند سبق هم مسلمانانو ته میلاو شوی و او تکلیف په لحاظ هغه یو عرضي خنډ و چې مسلمانانو په لاره کې راپېښ شوی و. او دې نه پس مسلمانان د هغه عظیم الشان سیلاب په شان چې یو ځای کې نه ودرېږي چې یو ځای کې ودرېږي او بیا نور تیز شي نو ډېره په تیزۍ دوی د خپل د منزل مقصود طرف ته بیا روان شوي وو. حضور فرمایي چې د حضرت خلیفة المسیح رابع یو تقریر دی چې هغې پکې د جنګ احد نه پسې چې کوم واقعیت دي د هغې تجزیه کړې ده او د هغې یو څو نکات دا دي. لومبی خو دا چې په مسلمانانو کې د شکست احساس بیخي ختمولو لپاره دې نه زیات بهتر او بل قدم ممکن نه و چې هغې د بغیر د څه توقف نه یو ځل بیا د مقابلې لپاره د قتل په میدان کې بوتلی شي. دویمه دا چې
نورو خلکو ته او نوي مجاهدینو ته د راتلو اجازه چې رسول کریم ورنکو نو دا ثابته کړه چې هغوی په ظاهري اسبابو ډاډ نه لرلو بلکې خپل په دعوې باندې او په خپل یقین باندې هغوی رښتیني وو او د هغوی اصل توکل هم په خدای وو او یقینا او په دې چې هغه یقینا د هغوی په مدد باندې قادر دی او درېیمه دا چې دغه فیصلې په ذریعه رسول کریم خپل له هغو صحابهو دلداري وکړه چې په احد په میدان کې چې پسپا شوي وو په هغوی باندې مکمل اعتماد اظهار کړی وو چې حقیقت کې هغوی داسې نه دي چې وروستو شي بلکې ناګزیره حالاتو په وجه هغوی مجبور شوي وو او د انساني جنګونو په تاریخ یو مثال هم داسې نه ښکاري چې یو جرنیل په خپل فوج باندې دومره د مکمل اعتماد اظهار کړی وي او حالانکه په داسې حال کې چې هغه فوج صرف په یو څو غنټې مخکې هغه یوازې پرېښي به د میدان نه تښتېدلی وي او یو څو جانصارانو نه بغیر بل ورسره هېڅوک هم نه پاتې څلورم دا چې د رسول کریم دا اعتماد 100% صحیح و دا جذباتي فیصله نه وه او دا دې نه ثابتېږي چې د هیڅ هر قسم استثنا نه بغیر دغه ټول مجاهدین په پوره عزم او په جوش دغه انتهایی خطرناک مهم کې رسول کریم سره شامل شو چا کې چې د ګرځېدو توان هم نه و هغې کې مې چا دا ونه وي چې دا مهم د خودکشۍ مترادف دی دا اعتراض یې ونه کړو چې یو ځل ژوند بچ کېدو نه پس یو ځل بیا د هغه طاقتور او جابر دشمن په پنجه کې ورتلل دا هوښیارتیا نه ده او محمد صلی الله علیه وسلم د احد په بله ورځ چې د دشمن په پسې روان شو دا فیصله دا په خپلو ملګرو د هغوی یو داسې عظیم احسان دی چې هېڅ چېرې هم یو سایلان هم په خپل فوج نه دی کړی او د هغې زخمي کردار یې په داسې په یو لحظه کې کامله شفا ورته نه ده بخلی اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد مبارک وسلم انک حمید مجید او پنځم دا چې د وروستو واقعیتو نه دا ثابته شو چې د رسول کریم دا اقدام صرف نفسیاتي او اخلاقي اهمیت حامل نه و بلکې دا په فوجي نقطه نگاه یو ډېر کارآمده ثابت شوی و او د دې په وجه دشمن یو بلې سخت حملې نه منې شو او په دغه حال کې واپس شو چې د فتح په ترنګ نه په ځای هغه سخت مروب شوی و او واپسې د نقصان او چې داسې بغیر د نقصان رسولو نه واپس شو نو رسول کریم صرف په خپل حکمت او د تدبیر په وجه ډېر عظیم الشان فواید ترلاسه کړه هغوی لیکي چې د رسول کریم په غزواتو چې نظر کوو نو د رسول کریم په بې مثله چې کوم استعداد دی په هغې باندې رڼا پرېوځي چې د یو لښکر د سالار په حیثیت کې د هغې په ذات کې بدرجاته موجود و و رسول کریم اول و آخر حیثیت یو د جنگي ماهر نه و بلکې د یو اخلاقي او د روحاني سردار و د چا په لاس کې چې د اوچتو اخلاقو بیرغ ورکړی شوی و او دا یو ډېر اهم څیز دی د اعلی اخلاقو چې کوم بیرغ یا دغه اوچت ساتل او چې کوم عظیم جهاد کې هغوی مصروف وو هغوی دا یو نه ختمېدونکې مسلسل داسې مجاهده وه چې د امن په حال کې همدغه شان جاري وه لکه څنګه چې د جنګ په حالاتو کې او ورځې هم هغوی د دغه علم حفاظت کړی دی او د شپې هم دشمن بار بار رسول کریم له د هغې صحابهو ته د سخت جسماني ضرباتو د رسولو او المناک وارونه لګولو کې کامیابېدو خو دوی د اخلاقو په بیرغ باندې هغوی لږ شان د ښکته کېدو ته پرې نه ښودو هېڅ دې ته نقصان رسېدو ته هغوی پرې نه ښودو د دغه هر څه نه باوجود د هغوی چې کوم اعلی اخلاق وو د هغې مظاهره همیشه ښکاره شوې ده او هغه وخت هم دا جنډه د هغې په مقدسو لاسونو کې ډېر په شان آسماني رفتونو سره هم کناره شوی و چې کله د رسول کریم بدن سخت زخمونو نه بې حاله شوی و د احد په هغه ځمکه باندې پرېوتی و او هغه ته هم دا جنډه یو عجیبه د بېنیازۍ په شان د هغې په لاس کې وه چې کله څلورونه طرف ته د هغوی د صحابهو بدنونه پرې کېده او پرېوته نو د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د خلکو د هغوی د صحابه د اخلاق جهاد چې کوم هغوی سره وو د احد د قتال سره جاري وو او د فاتح اعظم د رسول کریم ته هر ځل په دغه اخلاقي جنگ کې عظیمه فتح ترلاسه شوې ده او د هولناک زلزلو په منځ کې د منځ نه هغوی سلامت راوتي دي او داسې زلزلې چې د اخلاق چې کوم اوچت او مضبوطه عمارتونه وي هغه د راغورځولو طاقت دغه زلزلو لرلو حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي
چې د احد په جنگ کې بظاهره د فتح نه پس د یو شکست پهلو چې پیدا شو نو دا جنگ په حقیقت کې د رسول کریم د صداقت یو ډېر لوی نشان او په دغه جنگ کې د رسول کریم د پیشګویۍ مطابق مسلمانانو ته مخکې کامیابی نصیب شوه بیا د رسول کریم د پیشګویۍ مطابق د هغوی ډېر ګران تره په جنگ کې وجلی شو او بیا د رسول کریم د پیشګویۍ مطابق په سر کې په حمله کې کافرانو د لښکر چې کوم علمبردار و هغه ووژل شو بیا د رسول کریم د پیشګویۍ مطابق هغوی پخپله ژوبل شو ډېر صحابه شهیدان شو او دې نه علاوه د مسلمانانو ته داسې اخلاص او د ایمان د مظاهرې موقع میلاوه شو چې مثال په تاریخ کې بل چېرته نه میلاویږي بیا هغوی دغه خبره بیان فرمایي چې د احد جنگ ډېر لویه فتح وه دغه جنگ نه پس د رسول کریم د تعلیم و تربیت کار یو ځل بیا شروع کول دا څنګه شوي وو حضرت مسلم موعود فرمایي چې په دغه جنگ کې ډېر مسلمانان وژلي شوي وو او ډېر زخمیان شوي وو خو بیا هم د احد جنگ شکست نشي بللی کېدی دا یو ډېره لویه فتح وه داسې فتح تر قیامته چې مسلمانان دا یادوي نو خپل ایمان پې زیاتولی شي او زیاتوي به مدینې ته چې هغوی ورسېده نو رسول کریم بیا خپل اصل کار یې د تربیت او د تعلیم او د نفس د اصلاح چې کوم کار هغه شروع کو خو دا کار هغوی په سهولت او په اسانۍ نه شو کولی د احد د واقعې نه پس په یهودیانو کې نور هم دلیري پیدا شوې وه نور هم هغوی نر شوي وو او منافقانو هم نور سر پورته کول شروع کړه هغوی دا وګڼل چې شاید اسلام ختمول د انساني طاقت دننه یوه خبره ده نو یهودیان هغوی ته داسې تکلیفونه ورکول شروع کړه چې ګنده شعورونه به هغوی جوړول او پای کې به د هغوی د خاندان بېعزتي کولو کوشش کېدو او یو ځل هغوی د یوې جګړې د فیصلې لپاره چې د یهودیانو کلا ته ورغلو نو هغوی دا تجویز کړی و چې چېرته چې هغوی به کیني رسول کریم ویني نو په هغوی باندې به د بره نه یو سیل د کاڼي راوغورځولی شي شهید به کړی شي خدای پاک په وخت هغوی خبر کړ او هغوی هلته بغیر د څه وینا نه راواپس شو هلته نه او بیا یهودیانو خپل قصور منلی و حضور فرمایي چې د احد د غزا نه فوراً پسې چې کوم واقعیت و د حمراء الاسد چې کومه غزا وه د هغې بیان به دلته ختمیږي بیا د دعاګانو طرف ته د دنیا د حالاتو د مسلمانانو حالاتو د فلسطین باره کې زه پام ګرځوم او په ظاهره د ځینو حلقو له طرفه دا تاثر دی چې د جنګبندي سمودې لپاره وشي جنګبندي کېدای شي چې سمودې لپاره وشي خو چې کوم حالات ښکاري د هغې نه دا معلومیږي چې که جنګبندي هم شي نو بیا هم په فلسطینیانو باندې به ظلم نه ختمیږي نو ځکه ډېر زیات د دعاګانو ضرورت دی خدای پاک د دغه فلسطینیانو له هم توفیق ورکړي چې هغوی د هم د خدای پاک طرف ته ټیټ شي بهرحال په دغه حالاتو کې د کبرجنو د کبر د ختمولو سامان هم پیدا شوی دی او داسې ښکاري چې د هغې د کبر د ختمولو سامان جوړولو لپاره خدای پاک یوه کاروایي شروع کړې ده دا به کله مکملېږي دا کار دا خدای ښه خبر دی خو بهرحال د هغې چې کوم دا کبر دی د هغې ختمېدل شروع شوي دي او د هغوی دننه نه د هغې مخالفان پیدا کېدل شروع شوي دي امریکې کې هم احتجاجونه روان دي اوس د طاقت استعمال کوي لګیا دي چې احتجاجونه بند کړی شي خو بیا هم چې دا کمې سپرغۍ دي دا به اور په دې بلیږي او که په عرضي طور دا درېږي بیا به راوپارلی شي او د خدای پاک دی د دنیا لویو طاقتونو له عقل ورکوي چې هغوی د انصاف نه کار واخلي ځان لپاره د دې اصولونه نور دي او نورو لپاره بل اصولونه دي همدغه هغه څیز دی چې بیا به یو وخت راځي چې د اقوام متحده د ختمېدو سبب هم جوړیږي حضور فرمایي چې بله دعا چې ور لپاره زه سوال غواړم هغه ځان لپاره دعا ده حضور فرمایي چې د یوې مودې راسې ماته د زړه د والف تکلیف و او ډاکټرانو راته د پروسیجر لپاره وی خو ما به دا خبره ځنډوله اوس ډاکټرانو دا وی چې نور انتظار به مناسب نه وي او داسې مرحله راغلې ده نو د هغې په وینا وی بیا تېرو ورځو کې د والف د تبدیلۍ پروسیجر شوی دی او الحمدلله ټیک شوی دی نو حضور فرمایي همدې لپاره یو څو ورځو پورې د ډاکټرانو په هدایت زه جومات ته لاړې شوم لکه څنګه چې ما ووی د خدای پاک په فضل ډاکټران وایي چې طبي لحاظ سره چې کوم پروسیجر وي هغه کامیابه دی د خدای پاک په فضل دعا کوئ چې خدای پاک چې څومره ژوند راکوي نو هغه دی یو فعال ژوند
دی وي چې فعال ژوند راله راکړي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.